نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو ورځ خاص کړې وه زنانو ته به تعلیم ورکو. تعلیم یې ورکه. نبی علیہ السلام وفرمایله زما لور راغلې ده. وی نه د الله پیغمبره ستا لور خو نه ده راغلې. ولې نه ده راغلې؟ بیماره ده. وی نه یو زنانه ورته پرده کې اواز کوي د الله پیغمبره ستا لور ځکه نن سبق ته رانغله چې د هغې په وجود کپړې نه وي چې صرف درس ته راغلی وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام درس ختم شو ډایرکټ را روان شو راپاڅېده د فاطمې رضی الله تعالی عنها کور ته راغی. ګیټ یې وټکاو. فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي څوک یې؟ وی ای بچی ستا بابا جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام یم. وی بابا جانا معاشرت غواړم ګیټ نشم کولاولی. زما په وجود صرف دومره کپړې دي چې خپل عورت خو پټ دی خو نور وجود مې نه دی پټ. ځکه نن سبق نه ما غیرحاضري کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل د وجود نه صادر مبارک راښکته که او علما لیکي چې د دیوال نه پاسې ورلنه کړه چې بچی صادر مې درلنه کړه دا ځان نه تاو که. فاطمې رضی الله تعالی عنها صادر یې ځان نه تاو که. بیا یې نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته ګیټ کولاو که. فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته عرض کړي د الله پیغمبره که ستا اجازت وي زه به یو 2 رکعته نفل وکړم. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل وکړه. وی دا چې کله نفلو ته ودرېده نفل یې وکړو ښه په جړا یې وکړه چې سلام یې وګرځو. نبی علیہ السلام ورته فرمایي بچی جوړې په غریبۍ کې ډېره خفه یې. که ستا خوښه یي اوس به الله ته سوال وکړم ته چې د جنماز اوچت کې دې لاندې به ټوله سونه یي. فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته بیا په ژړا شوه چې د الله پیغمبره زه په دنیا نه یم خفه. زه په دې خفه یم چې الله به ما نه په دې حالت کې راضي او که ناراضه به صرف په دې ژاړم چې الله ما نه راضي شي. مسلمانه مونږه ما زما کپړو ته وګوره زما د تور سرو کپړو ته وګوره په زرونو روپیو جوړه انصراف کې